السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زمون د کلی شورګر ده او ماشاءالله ښه کافي غټه شورګر ده. او دا بیا زمون د شورګر د کلی چې کوم شورګر ده دا د جی ټي روډ دی، د دې مین روډ دی نه. او ماشاءالله دا پکې دا ولې مخکې سي نه وي، دا ولې مخکې ډېرې زیاتې ګډې وډې وي، څوک به د تلو نه و. بیا ماشاءالله د پی ټي آی په حکومت کې چې کومه دی کم کوسلران چې هغوی محنت خواري وکړه او دا یو پراجیک و. دا پی ټي آی نه و، د هغو په حکومت کې چې کومه دی د هغو په دور کې دا پراجیک راغلی و. نو بیا ماشاءالله په دې کې کار وکړو، دا اوبه محفوظ کړې او اوس هر پټي ته چې کومه دی دا اوبه ښه محفوظ رسي. نو کار یې کړی، خواري یې کړله ماشاءالله. اوس لرې خټې مټې نه وي، سړی پکې راولېږي هم نه او اوبه هم محفوظ دي، ضایع کېږي هم نه، بالکل پټو ته روز مټې رسي. دا زمونږ د کلي علاقې شورګر ده. اوس چوټیانې شو دي ښه مزېدار یې په جغ کې، او چوټیان نه پس چې کومه دی بس دکان ته راځو، دکان کې ځان پوره مصروف وکړو او بیا چې راوځو که نه اوس ګار یو، اوس څه نشته، هغې کوهی دی او ډېر ژور دی، خو دې کې ګوټ اوبه نشته. او دا قوم چې کومه دی که نه چوټیانې چې شو دي نو دا قوم وزګار ګرځي، بیخي وزګار ګرځي، هېڅ کار یې نشته. او دا زمونږ د دې علاقې دغه سټاپ دی، خامخ دلته هلکان کښېني. دا ګوره دا ښامار پېژنې، دا ښامار و، خطرناک ښامار و، خدای دې ټول خلک ساتي. دا شوتلو پټي دي، شنه پټي مټي شوي ښه مزېدار شوتل لا باندې غټېږي، د خیر ته بیا خورو. په دې اوړي کې د جوار روټۍ او شین مرچکۍ او چکني او د شوتلو صحابۍ او جوار روټۍ الحی او کېنې به خوري، داسې مزه کوي، سم خوند کوي. دا نه دا ټول بېروزګاره ناست دي، وزګار، دا دې ته وایي روډ ماسټر. دا ټول روډ ماسټري کوي، پوس ګاډي چې کوم دی حسابوي که نه. دا بیا مین روډ دی. دا لکه چې کومه سکول نه راځي، وزګار ګرځي، ځان یې دمه کړی دی او موږ هم وزګار ګرځو ورسره. بیا نشته دا نږدې کاکا، دا نن د سهار نه نشته که نه. بیا چې زما خواته کوم نږدې دکان دی هغه هم نن نشته، تور لا نومې دی. او یو مشهور متل دی که نه، وایي د پښتنو هر څه بېلاري، هر څه بېلاری، یو مشهور متل چې اوبه په لارئ. په دې روډ باندې داسې اوبه بهیږي که نه، اوس دا ټایم کې نشته، دا ډنډو کې نه اوبه ولاړې دي او دا به دې روډ رابهیږي 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 رابهیږي، سمې رابهیږي نه. او یې هغه ماشاءالله ګنې کته راواچو، واړه وزګار دي چې ټولو ګندونه راچوي، درز راولي څنګه چې لکه ویسېږي. دا زما دکان دی او بس لکه سودا پکې راځي ماشومانو دپاره نه، بس ټافي چاکلیټ او وغیره وغیره، دا پکې ښایسته ښکلې لار ده. نو دا پکار دی چې دا دکان سم ډک وی که نه. وګورئ ټول دکان خالی دی که نه، نو داسې لکه ډېر سودا پکې ده، تاسو ته راځي په نظر باندې که نه. خو دا زما یو ملګری دی که نه، ګوره د چا احسان نه دی، دا به چېرته نه هېروئ چې چا څه احسان کړی به ژوند کې که نه، زندګۍ کې او ښې داسې کړي که نه، نو هغه بالکل نه هېروئ که نه. دا زما یو ملګری دی او زه ورته دعاګانې کوم، الله دې ورسره الله دې ورله په ژوند کې برکت پیدا کړي او الله دې د هغې ټول ضرورت پوره کړي. خو داسې کس دی که نه چې دې ما له روپۍ راکړې، هغې ما دکان کې سودا مودا واچوله که نه، او هغې څه بیا زما کوم خبره چې شوه به کوم خبره چې اطلاق شوی و چې یار زه به تعالی په 100 کې چې کوم 4% در کوم، بقایه به 20% زه اخلم. خو ما د اوسه پورې هغې له یو روپۍ نه ده ورکړل، ټولې روپۍ مې زما ځان نه ولګولې، ځکه چې زما خو بله څه لار هم نشته که نه، بله څه ضرورت هم ډېر زیات دی که نه. نو په دې به انشاءالله د خیر بیا آینده ویډیو جوړو، بیا به دې خیر مزید تفصیلي بحث کوو د خیر سره. خو په ما ډېر غټ اعتماد دی، ما ډېر غټ اعتبار دی، ډېر دروند سړی دی، خوږ سړی دی. خو بس زمونږ سره کمزوریانې دي، نو دغې کمزوریانې موږ د معاشرې داسې بدنام کړو چې حد یې راباندې وکړو. نو ټول خلک ښه دي خو موږ ښه نه یو، ځکه چې زموږ سره روپۍ نشته، غریبان یو، کمزور یو. خو انشاءالله دا ورځ به الله تېره کړي او د خیر څخه به شو. مهرباني وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ،
شپږ نیم میاشتې وشي اوس پورې چې کومه دی چینل چې کومه دی هغه مخ وړاندې لاندړ او ورځ تېرېږي هغه وروسته راځي. مهرباني وکړئ ښه.